أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدقت يا رب العالمين. دلتنا دا الله رب العزت په فضل سره سورة الانبیاء شروع شو. سورة الانبیاء ولسم پاری آغاز هم شو. مکی سورت دی او انبیاء دا نبی جمع دا نبی ویلی شی دا الله رب العزت پیغام خلق ترسل او مخ کی سورتونو کی دا داغی یو تکمیل وګاڼه بس دا داغی تکمیل د دې کې د ډیرو انبیاء کرامو ذکر دی او دې کې دا خبره ده چې په پیغمبرانو باندې سره د دې چې لوی خلق والله ته نږدې دا پیغمبر نبی یو تعریف دا دی چې دا د الله رب العزت خالص بندگان دي. هغه خلق بیان په تکالیف به زیات راغلي دي هغه صبر کړی دی الله رب العزت چې دی بیا د دوی هغه یعنی دی له بیا غلبه ورکړي خو سخت په راغلی دا نو سخت نه بغیر نه کی دا خبره ده په دې صورت کې اقترب للناس قریب دا او قریب راغلی دی للناس دا پارا د خلقو نږدې راغلی دا د پارا د خلقو حسابهم حسابهم وقت حسابهم وقت حساب د دې قریب راغلی دی نږدې راغلی دا او د خلقو د پارا وخت د حساب د دوی دا حساب کتاب وخت نږدې راغلی وهم او حال دادی چې دوی فی غفلت بما غفلت کی دی معرضون اعراض کون کی دی. اوس په دې آیاتونو کې ورپسې او دا دی کې الله رب العزت څخه ذکر دام کوي چې دا کم خلق دین طرف ته نږدې نه راځي نو په دې کې خپل مرتبه دي څوک د دې دین نه د سره مخ واړي څوک چې دی هغه ولا توجه نه ورکوي څوک چې دی دا ورته یو لوب ښکاري مختلفې قسمه کیسې دي په دې کې الله رب العزت فرمایي چې دا حساب کتاب ډېر رانږدې دی د قیامت دا کیسه ډېره رانږدې ده په خلکو باندې اقترب ډېر نږدې دی قریب راغلی اقترب قریب راغلی دی للناس په خلکو باندې حسابهم حساب د دې یعنی وقت حسابهم وقت د حساب د دوی وهم فی غفلت او دی په غفلت کې دي معرضون اعراض کون کی دی مخړون کی دی موږ له پکار دي چې وای حساب کتاب الله وی نږدې دی. الله ما تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انا والساعه كهاتین وی زو قیامت تک سراغلی په منځ کې سنشتا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم پس ما زیګر ناستو نو د انور حضور بیا زیړی د انور زیړ شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایله حدیث مفهوم دی وې د دې امت عمر د تیر امتونو په مقابله کې دغه سیدا څنګه چې د اخري صحنه د دې ورو لږ وخت د دې امت او څومره دی تبداوي چې او دا مخکم خلکو کې سیمه سي کولې قیامت ته ودا دی علم حقيقي الله رب العزت دی والله وی نږدې چې الله وی نږدې نو بیا چې کیسه طلب کار دي چې سم کې د الله سره معامله سم کې الله یې توفیق راکړي. الله وی د کافرانو ته وی ما یاتیم ناراضی بیوتا ندراغلی بیوتا من ذکر سبوها سنصیحت سیاداش من ربهم درب د جانب د بیونا ناراضی بیوتا سیاداش د بیو درب د جانبنا محتسن نوی الا استمعوه مگر دی وګی دی دغه وهم یلعبون حال دالی چې دی لوبي کوون کی دی مسخري کوون کی الله رب العزت فرمای دلا سنوي خبره ناراضي بل ولا نه راضي دا الله د جانب نه مگر محدثن نوې تازه چې ولا کوم خبره راضي الا سمعوه دی ورته وږي دی هغه څه شری قرآن پاک نو دې کې ګاګان خطا شو معتزله وغیرہ خطا شو یې ته وی چې قرآن چې دی
محدث نوی تازه نو دا قرآن خو نوی پیدا شوی دا حادث دا علمی یو کیسه ده. لومبني د دې امت د طرفه چې دی فرض ادا کړ خپل امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه او بلا کوړې او غړې ویني او بيدلې به وشش په قرآن باندې چې خو برکې به ورته وي قرآن چې دا د خدای کلام نه دی او امام احمد بن حنبل سے بوي د خدای کلام. زموږ مشران د دې وجه علماء کرامو چې د خلکو په ذهنو کې با لانجی کنجی نه جوړه خو خپل عقیده به سبا بیان داسې به موږ چې بل خپل لګیا دستا صحیح عقیده داغه خرابوي پرچار د غلط عقیده شروع کړي او ته بیا داغه په مقابله کې ته غلي ناس ته وي چې خیر دی سبحان الله باندې وکړ کیږي نو دغه بیا کار نه کیږي. لکه چې ابراهیم علیه السلام نمرود سره مناظره کوي په مخامخ نو خبر ادا ده. الله رب العزت فرمایي ما یاتیهم من ذکر من ربهم ناراضی دیو تس ذکر د رب د جانب نه محدث نوی تازه نوغي خطا شوخه په دې باندې امام احمد بن حنبل سے بیا علماء متکلمین چې څومره دی هغه به پوره قرباني ورکړه اشاعره ماتریدی به لوی قرباني ورکړه او بیا په نږدې وخت کې زمون چې دا یعنی اول په هندستان کې بیا په پاکستان کې مولانا ادریس کاندهلوی رحمه الله هغه په داسې کتاب لیکي چې بس ماته والله پوره ورک او دا په هر وخت کې څه خلک وی چې دای خبره خلکو ته چې تاریخ وګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرقې سره جوړې شوې دي او بیا ختمې شوې دي خو آثار بیا باقی ده چې یو نظریه قائم شي بیا ختمېږي نه هغه بس آثار بیا قائم پاتې شي او وختي دوره کې څه ختم شي په خلکو کې بس عقلی تور مثال پتاو دا یو خبره و چې اعمال جدید نه تللی کیږي څه خلک غریب سم روان شو حالانکه رستو قرآن حدیث ویل رستو دا ثابت شو چې هوا په نظر ناراضي او بیا هم چې تللی کیږي دا شیدا دا ګرمي دا یخنی دا وغیرہ دا ایدا پر خپل حالات نو هغه د دین انکار کو چې تعاملو کې مونږ دای خو څه شکل نشته وزن نشته نو دا تللی بس شي علماء ورته چې لکه قرآن حدیث کې راغلي دي انکار ته مکوي دا حقیقت او رسو وخت ثابت کړ. نو دا په هر زمانه کې څه خلک وي چې هغه په خپل عقل په بنا باندې د دین نه وځي خلکو ته خبرم ډیره سمخارو سم په سوشل میډیا باندې لګیای ځان له خپل چینل فالو کړی دي او دا چینل والے راوړل دي خپل پسته خبرې کوي تای مزیدار چولی ګیره خپل خرولي ودا اسلامي سکالر چې د بدن اسلام لاګونه په پتا بس اسلام لاګو ما یاتی من ذکر نراج دا ذکر من رب درب د جانبنا محدث نوی تازه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی راولل د وی راتل د جبرائیل امین دا نوی دی دا تازه دی دا محدث دی د وحی نزول دا محدث دی هر چې قران دی نو دا قدیم دی دا حادث نه دی دا نوی نه دی دا مخکې د الله رب العزت دی دا قدیم دی الا استمعوا مگر دی وګی دی تا دی قران ته وکی وهم يلعبون او دلو بكون کړي لاهیت قلوبهم دا زلونه چي دا قلوب کې خان لاهیت قلوبهم او دا زلونه چي دا په غفلت کې دي قران ته توجه نو ورګي دا په غفلت کې دي الله دې دا نه وساتي. دی وجه استاد محترم رحمه الله فرمایل وای چې کم کس درس قرآن کې چې دی زړه مطمئن نه یا چې دی ګډ وډ کوي دی اخوا خیال کوي نو زم چې دا جوړ پدې کې راځي لاهیت قلوبهم زړونه د دې په غفلت کې دي واسر النجوا او پټه او بل مشورې لاره قرآن بران نازل شي دی ورته وکي خود دې په توجه به نه ورکولا نو ځان له بیا پټه مشوره وکړه چې دا آیات قرآن نازل شو دا په موږ باندې راکټ کیږي یا دا آیات قرآن نازل شو دې مقابله به څنګه کوو نو واسر النجوا پټه او بل مشورې لاره یا پټه او ساتل دراز خبره او اثر و پټه کړه نجوا راز درا مشورې لرا الذين دعا کسان دي ظلمو چې ظلم کړی دي ظالمان دي اوس خبره سګي هل هاذا وندي دا پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الا بشر مگر یو انسان دی مثلکم استاد بشر یو بل تبوی زمون بشر روټه خوري منګم خوري دیم خوري زمون بشر خوراک کوي من جنگ جګړه کو دیم جنگ جګړه جهاد کې مولا مهلا راشي من چې دی بازار ته دین سي
موږ چې دا بیبیانو ته نزدېکت کوو دیم کوي موږ چې کم ضروريات دي دم ضروريات نه د کوم ځای نه پیغمبر شي هل هذا الا بشر مثلكم دا ځکه بشر یو بشر نو پدې کې شک نشته محمد بشر ليس كالبشر بل ياقوتة حجر ليس كالحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان دی بشر دی پدې کې شک نشته قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي پدې کې شک نشته خو خبره پدې کې دا ده چې یاقوتم یو کانه دی خو نور کانه دغه پشانه ندی نور کانه څوک پچې ګوتما کې هونه لګي نور کانه چې څوک نه لګي پیروزه لګي نو دا بعض کانه داسې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیم شخصیت دی عظیم رهنما دی عظیم رهبر دی او عظیم انسان دی انسان کامل دی چې دغه پشان بل انسان کامل نشته خبره ده غلا خدای مګانا بشک چې بندلی نور یې کل والا صفات دی پر اختیار نو وی هل هذا الا بشر مثلكم ندی مگر دا زمون دی هل هذا ندی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مگر بشر دی استاد بشان افتاتون السحر ندون کلاړیان خپل کشران ته وی کوم چې کشران وی افتاتون السحر آیات سورازه سحر ته دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خبرو کې خپل اثر چې څوک مجلس کاراله او نیت بیٹی کو اکثر بلازم چې په غلط نیت بارال اغم چې د مجلس نه ایماندار وتی چې په غلط نیت راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په تور پیغمبر کتلی دی هغه باندې مخته اثر کړی خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د سره په تور پیغمبر نه دی کتلی نو هغه د خدای اسلام بیا نه دی ورنصیب کړی نو خبره دا وا یو خپل کشران ته وی چې چا به اسلام نصیب کړو اسلام به غشت اسلام به قبول کړو ودي افتاتون السحر آیا تاسو راګیر شوی په اثر د سحر کې یا افتاتون السحر آیا تاسو را تکړه سحر ته آیا تاسو سحر قبول کړی وانتم تبصرون حال دا چې تاسو وینئ دا د په کلماتو کې اثر دی قال والنبي كريم صلى الله عليه وسلم ربي رب زما يعلم بوهيږي القول پټول ویناګانو باندې پټول خبرو باندې په سماي باس چې پاسمانونو کې دي ولارد او چې پزمکه کې دي نو دي کې د ټکی د خیالو کده درې قال او بقاق باندې کړه زبر دي او بل ځای کې چې په قران کې کم ځای کې مرাজি دا دوه درې ځای په قران کې داسې دي چې د تقاف او لام یو ځای راځي نور دایو کې چې قال راځي نو هغه قاف الف قاف لام زبر لا راځي الته یو ځای نه راځي د جدا راځي دې ځای کې اشاره دی ته خبره ده چې دلته قل وې نو مې معنی صحیح کی او خبر برابر معنی ده او چې قال وې نو مې معنی صحیح کی ګوره ورته قال چې وی قال ربي وې چا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ربي رب زما يعلم بوي القول بدول ویناګانو باندې او کو کل وی نو صحیح کی قل ورته وایا اے پیغمبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي رب زما يعلم بوهيږي القول بدول ویناګانو باندې په سماي باسمانونو کې ولارد او بسمګه کې وهو السميع العليم ودغ الله تعالی اوریدونکي او علم والا دی بل خبره به سموله بل به داوی بل قالوا بلکی وایي اضغاث احلام دا خوبونه ګډ وډ دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قران عظیم شان په یادو هدایت دا کیسه کوي دا ګډ وډ خوبونه دي نعوذ بالله من ذلك نو خوب په بدن اثر کوي خوب چې په معاشره اثر کوي دا ثابت ده یا خوب کې ستاده پر يرول چې دا یو څه انزال کوي یا بګي تبشیر وستانه پر د خوشخبری یو پیغام دی او بعضی خوبونه ګډوډ لکه یو کس بتاته لګیای ویلار نو غیا مې روړلا او بغیا کې مې دا چلو کو یا شیخ اسرائیل رحمه الله له یو کس راغی هغه چې فلم ډیر زیات سوی او علما چې دا احادیث او غیره کې ډیر زیات احتیاط کوي چې خبره نه کوي هغه ورته چې یو خوب مې لیدلې چې هغه ورته چې وایي ضعیف مو ډیر زیات احادیث درته تناسب بخاری شریف ورته خوب شروع کو چې بیا بار او ختم خوب کې اعلان درا کو شو بار مې کمره کې دا چلو بلان مې دا بارا کیسه ورته وکړه چې خوب ختم شي اسرائیل بابا سم کار دی ورته چې ختم شو ورته چې بیا دونو وخت خوب مګو چې دونو خوب نه دی بس نو خبره دا سره
خبره داسې ده چې یو زمونږ خوبونه او یو چې دی داسې خوبونه وي بعضې چې د هغې باقاعده تعبیرات نبي کریم صلی الله علیه وسلم احادیثونه ثابت دي نو دیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق وی اضغاث احلام وی دا خوبونه ګډ وډ دي یا خبرې ګډې وډې دي بل افتراه بلکې جوړ کړی دی د قرآن پاک سره د ځان نه وی دا قرآن د ځان نه جوړ کړی د ځان نه کیسې جوړې کړي دي او بل ځای کې وی دا افسانې دي زړې بل به سوي بل هو شاعر بلکې دا شاعر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یادو وی دا شاعر دی نعوذ بالله من ذلک نو شاعری عیب نه ده چې سمه شاعري یو خو د اوسنۍ کیسې دي دا او د ګډې لاندې 2000 شاعران پراته دي هره کوڅه کې 2-3 شاعران دي په او تر بوتل نه دي سر وخو باندې فرقس شاعر دی نو وی بل هو شاعر یا غلا نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاعر دی وی دا شاعر دی شاعران هم سم ډېر شیخ دی خیر وکړي فلیأتنا بلکې راتګ دیو کې موږ ته بآیت بآیاتونو سره نو شاعري چې دا هنر دی که بچا کېږي او سمه شاعري وي خو که شاعري په پیغمبر کې خاص کر په نبي کریم صلی الله علیه وسلم کې بیا عیب ده په پیغمبر کې دا عیب ده نو د دې وجې ځکه چې بیا به خلک ګمان وکړي په پیغمبر باندې چې دا کتاب یې د ځان نه جوړ کړی دی او په عام بنده کې چې دی کلام حسن نوی خبرې ښکلې نه وي ژبه یې خلیدان خلي نه دا د ده دپاره چې دی څه کرامت نه دی د ده دپاره څه هنر نه دی څه صفت نه دی او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم که شاعر نه وي نو دا د هغه دپاره صفت دی آیت سره دا د مامون رشید اوږده خبره ده بیا به چېرته کراجو به وکړو فلیأتنا بلکې رادي شي موږ ته بآیت په معجزو سره کما ارسل الاولون لکه څنګه چې لومبني خلک راغلي لکه څنګه چې راغلي وړاندیني پیغمبران یا چې څنګه رالېږلي شوي مخکیني پیغمبران ورته وایي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د معجزه راوړي خو د هغې په شان زموږ د خوښې معجزه دې راوړي زموږ د خوښې څه په لاس کې دې ورسره کونټۍ وي یا دې فرشتې رانازلېږي چې ورسره لاسو کې کتاب وي پاڼه وي خط وي ورسره یا دې د دا کوټه د سرو زرو شي صفا مروه دې چې د سرو زرو شي داسې کیسې به پورې کې لاړیانو فلیاتنا بس راودی موږ ته راتګ دیو کې موږ ته بآیاتن په معجزو سره کما ارسل الاولون لکه څنګه چې رالېږلي شوي اولني ما امنت قبلهم ما امنت ایمان نه وروړلی وړاندې د دوی نه قبلهم وړاندې د دوی نه ایمان نه وروړلی وړاندې د دوی نه من قرية هیڅ یو کلي اهلکنا چې موږ هلاک کړي دي هغوی لره چې موږ هلاک کړو هغوی لره چې موږ څوک هلاک کړه هغوی بیا ایمان راونړو ایمان نه وروړی وړاندې د دوی نه من قرية یو کلي هیڅ یو کلي اهلکنا چې موږ هلاک کړو هغوی لره نو چې د خپلې خوښې معجزه وغواړي هغه رانازله شي دی بیا انکار وکړي بیا به پرې عذاب راځي ځکه بیا له نه پس ایمان چې انکار یې وکړه بس کیسه لاړه افهم یؤمنون آیا دوی به ایمان راوړي افهم یؤمنون آیا دوی به ایمان راوړي نو دوی ایمان نه راوړي وما ارسلنا او موږ نه دي نازل کړي قبلک مخکې ستانه الا رجالا مگر سړو لره موږ نه دي رالېږلي مخکې ستانه پیغمبرانو لره الا رجالا مگر سړي نوحي الیهم چې وحي مو کړی و دوی ته فاسألونو تپوسو کې اهل الذکر د اهل ذکرونه د اهل پوهې والونه تپوسو کې ان کنتم لا تعلمون که چېرته تاسو نه پوهېږئ نو خبره دا ده الله رب العزت فرمایي مخکې چې څومره امتونه تېر شوي دي نو ښځه پیغمبره مې پکې نه ده راوستې ښځه پیغمبره مې پکې نه ده راوستې کېدای شي دا معراج سم والا هغه ټیم وي نو دوی به هغه هم جلوس ملوس یې اخته وي چې موږ کې یو پیغمبره پکار ده خو د پیغمبر دپاره ضروري ده چې د هغې ذاتي زندگی چې دا امتی وګوري هغه شان خپله نمونه جوړه کړي د هغه چې شکل و شباهت د پیغمبر د زمانې د ټولو نه ښکلي شخصیت چې یا پیغمبر وي د زمانې د ټولو نه ښکلي شخصیت په اقوالو افعالو په کردارو په هر یو څیز کې دا د زمانې پیغمبر وي او امتی به د ده زندګۍ ته ګوري هغه شان به زندګي جوړوي نو که زنانه پیغمبره شوه نو بیا به فتنه خورېږي او که نه نو خبره دا ده الله رب العزت حکیم ذات دی الله رب العزت زنانه پیغمبره نه ده راوستې یوه نورې پکې به دا خبرې شته او بس د الله رب العزت خوښه ده چې الله نه راوستې الله په کارونو ښه پوهېږي نو بیا نیکانې راپاسي موږ په څه باندې دا یو هغه یو الله رب العزت تاسو لا خپل حقوق درکړي دي
سړو له خپل ورکړي دي ستا خو خپل یو شخصیت دی د هغې خپل یو شخصیت دی سړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د نښو نه ده چې سړی به د ښځو چل شروع کړي د هغې په شان جامې د هغې په شان ویښته د هغې په شان میک اپ او د هغې په شان یو څه بل څه تاسو پرې ښه پوهېږئ داسې مضبوط میک اپونه خلک کوي او بیا زنانه چې دی دا به د سړو چل شروع کړي او زنانه به ګرځي ځان طرف ته به سړي رامایله کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په نظر کوونکي باندې او څوک چې د دې سبب ګرځي چې ځان طرف ته نظر راواړي په دواړو باندې د خدای پاک لعنت راورېږي بیا الله فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون وایي که چېرته تاسو نه پوهېږئ نو د هغه خلکو نه تپوس وکړئ چې په دغه فیلډ کې پوهېږي د هغې نه پوښتنه وکړئ که چېرته تاسو په یو څیز نه پوهېږئ نو د انجینرینګ د کاتب زمانه تپوس نه کوي چې تاسو ما پسې نقشه راوړئ او ما ته دلته محراب کې کښېنه ما ته چې راشي دا نقشه مې چولې چې دا ټیک ده که غلطه په دغه څیز زه نه پوهېږم دا د انجینرانو ځای دی د ډاکټرۍ مسله به ته ما پسې نه راوړې هغه د هغې مسله ده د دین مسله به ته انجینر پسې نه وړې ځکه دا د هغه مسله نه ده د پوه نه پوه کس پکې وګوره مردان د دارالابتدا ته لاړ شه هلته پې مطمئن دی ورپسې پېښور ته لاړ شه هلته پې مطمئن دی ورپسې لاړ شه حقاني ته بلې ته لاړ چې کوم ځای ته مطمئن کېږي خو د دین مسله به چېرته ګډ وډوله نه وړې کني نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په آخره زمانه کې به داسې خلک وي چې خلکو ته به خبرې کوي د حدیث مفهوم دی دی به خلکو ته د نیکۍ خبرې کوي په منبرونو به ورته کښېني یا به ورته د اصلاح خبرې کوي او دی به خپل هم ګمراه وي او نور خلک هم ګمراه وي الله رب العزت دې موږ وساتي د دغې خلکو نه خبره دا ده چې څوک د کوم څیز اهل وي د هغه نه په هغې کې تپوس وکړه الله دې